زما نوم محبوب علم دی. زه سینیر منیجر یم د شوګر هاسپټل. د شوګر هاسپټل حوالې سره به زه تاسو ته دا معلومات درکړم. د دې هسپتال بنیادي چې کومه نظریه ده د شوګر د مرض یو جامع علاج کول دي. دغه نظریې دغه خیال ته موږ سرکل اف کیر وایو. د سرکل اف کیر کې چې دی کې د شوګر مرض نه چې څومره پیچیدګیانې پیدا کی، کاغه د غذا حوالې سره وي، کاغه هایپرټنشن وي، یا هغه چې دی بلډ پریشر چې کوم ورته وایو، یا د کسې چې دی د سترګو دی، یا د غاښونو دی، یا د خپو حوالې سره دی، د اعضا د کټ کېدو حوالې سره دی. دا ټول علاج چې کوم دی د هر مرض د پیچیدګۍ د پاره موږ سره یو ایکسپرټ موجود دی، او هغه هم چې دی فری ټریټمنټ چې دی هغه ته موږ پرووایډ کوو. کم خلک چې هغه زکات د پاره الیجیبل وي، هغې د پاره موږ دوه زکات نظامونه ساتلي دي. یو ته موږ ایم زکات وایو، بل ته موږ ګورنمنټ زکات وایو. اوس د ګورنمنټ زکات چې دی د هغې مقدار دغه چې دی هغه کم وي، نو هغې کې لږ پیشنټس کور شي. بیا نور پیشنټ چې کوم داسې هغه د زکات الیجیبل وي او هغې هغه فارم وغیره زموږ ډک کړي او هغه موږ اسیس کړو، نو هغې نه پس بیا موږ سره ډونرز دي، هغې پیسې موږ ته راکوي یا خپل دغه دپاره چې د دې مریضانو علاج وشي، نو بیا موږ هغه مریضان چې دی هغه ایم زکات کې واچوو. بیا دې کې یو بله ښایسته خبره دا ده که نه چې لکه موږ سره کله ګورنمنټ زکات هم ختم شي، هغه خو لیمیټډ تعداد کې وي، یا دغسې موږ سره ایم زکات سره کم شي، نو بیا داسې وشي چې مریضان میډیسن نشي اخیستی، انسولین نشي اخیستی، نو زموږ دا امپلایز چې دي هغه دې جذبې سره دومره دغه شوي دي چې هغې بیا خپلو کې پیسې راجمع کړي او هغه مریض ته هغه دوی ورکړي. خو مریض مونږ چې دی هغه دې ځای نه خوشحاله واستوو. دغسې د افغانستان نه چې دی ډېر پیشنټ جلال آباد، کندوز، کندهار، د دې مریضان ما سره په ایچ ایم آئی ایس کې رجسټرډ دي، او د افغانستان مریضانو ته خو زموږ ډاکټرانو دا سهولت هم ورکړی دی چې هغې ته په وټس اپ مونږ ټریټمنټ پرووایډ کوو. جی زما نوم ډاکټر سید فاروق شاه دی. زه کنسلټنټ انډوکرینالوجسټ یم. شوګر افیکټ یې په سترګو باندې، ګردو باندې، خپو باندې، زړه باندې کوشش کوو چې هغې پریوینټ کړو. زما نوم محمد شمشاد دی، د پیربلان راغلی یم او د کووره شوګر بیمار دی، د علاج کوم. الحمدلله د هر صورت بلاویږي. زموږ چې کومه ټیسټونه دي هغه هم فری کوي، دوایونه موږ له راکوي، حلویږي. بل اول ما د دور علاج کړو او اوس د الحمدلله د خپل کووره علاج کوم. داسې دغه پریشاني نشته.